اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه نن درس د کرنیا دویم لیکچر دی. مخکې مو د کرنیا مکمل تفصیلي خبرې وکړلې. نن د کرنیا د پاتې برخو لیکچر کې شاملوم. دا کم السر دی، کم کلسر کېدی شي. دې ته هایپوپیون کرنل السر ویل کېږي. هایپوپیون کرنل السر څه ته ویل کېږي؟ چې کله السر واقع شي، د السر په دوران کې په داخل د انټیر چمبر کې هایپوپیون واقع شي او ایرایډوسیکلیټس له وجې نه هایپوپیون واقع کېږي، یا هایپوپیون او ایرایډوسیکلیټس دواړه موجود دي. په عمومي ډول باندې هایپوپیون کرنل السر 8% په فنګل کرنل السر کې وي. دا چې ښکاري تاسو ته دا پس دی، ورسیلري کنجشن دل کې کرنې زخم دی. کو چېرته موږ دغه پس راواخلو، د دې مایکروسکوپیک معاینات وکړو، دا سټیرلایز دي. ولې واقع شوي دي؟ ځکه السر دی، د السر په بیس کې دلته یوویټس ورکړی دی، ایرایډوسیکلیټس ورکړی دی، دا امپلیمنټر سیل دی او دلته موجود دي. خو دا کېدلی شي د نورو بکتریاګانو په واسطه باندې هم پیدا شي. دا علت د دې دوه خبرې کېدلی شي، یا به ویرولنسي د ارګانیزم پورې زیات وي او یا به ریزسټنټ د هوست زیات وي. دا لیدل کېږي. خو دوه شکلونه دي. شکلونه دا معنا شوه چې یو ټیپیکل دی، یو اټیپیکل دی. ټیپیکل هایپوپیان کرنل السر هغه ته ویل کېږي چې د نیموکوک په واسطه باندې منځته راغلی وي، او هغه چې د یو خو د فنګل خبره وه، فنګل خبره موږ مخکې وکړله او هغه تېره شوه. پاتې شو دا نور کم چې راځي، ټیپیکل نان ټیپیکل د دې د ارګانیزم په بیس کې منځته راځي. کوم ارګانیزم؟ کو چېرته د نیموکوکس په بیس کې راغلی وي، دا ټیپیکل دی. کو چېرته د نیموکوکس بکتریا نه غیر راغلی وي، دا نان یا نان ټیپیکل په نام سره یادېږي. په ایسي کې دغه راځي پس پیدا کېږي، ولې چې ایرایټس وي، خصوصا مریض ته ساینیکیا ورکوي، مایوسیس ورکوي، سیکنډري ګلاکوما ورکوي، د پیپل حرکت به کم شوی وي، او آیرس به چې دی مډي کالر لري، آیرس به خټین شکل لري. ولې خټین شکل لري؟ د دې خاطره چې التهابي پروسه په دې کې مخکې تلله. کمپلیکیشن دا السر زیاتره پرپوریشن ته ډېر تمایل لري، سیکنډري ګلاکوما ورکوي، انډوپتلمیتس او پانوپتلمیتس د دې اختلاطات دي. تداوی مونږ په تفصیل سره مخکې د کرنل السر په مکمله اجزاو سره د درملنې ټول شاخصات وویل. نو په لحاظه د انفیکشن کنټرول کول غواړي او السر پاکول غواړي. السر د پاکولو لپاره مونږ ویل چې کاټرایزیشن کوو. کاټرایزیشن سلور نایټریټ راخصل کېږي، 1% په هغې باندې اچول کېږي، د پاکې نیډل په واسطه باندې هغه ځای خراشو. ګرم ټکور ورکوو او سترګې ته استراحت ورکوو، لکه اټروپین ورکوو لانګ ټرم ته، او تورې عینکې ورکوو. کو چېرته مونږ پوهېږو چې هغه علتونه موجود وو، کو DCR د کرونیک ډاکروسیسټایټس وي، هغه لرې کوو. کو بلیپرایډس وو، د هغې درملنه کوو. خو ټراکیاسیس وو، الکټرولایسس کوو. نو په لحاظه هغه فاکټورونه چې د السر دپاره د پیدا کېدو سبب ګرځېږي، هغه له منځه وړو. څه فکر کوئ دا کوم السر دی؟ ګورئ، هایپوپیون شته دی، خچن السر دی. دې ته فنګل کرنل السر ویل کېږي. فنګل کرنل السر مخکې مو ویله چې فنګل کرنل السر د بکټریایي
زخمونو په نسبت باندې ډیر زیات دوامدار وي، حتی تر دې پورې چې 3 میاشتو 6 میاشتو پورې، او کله کله ضرورت پیدا کیږي چې مونږ کیراټوپلاسټي وکړو. کوم السر ته ویل کیږي؟ هغه السر چې د زراعتي موادو او زراعتي آلاتو ساماناتو په واسطه باندې چې کله کرنې زخمی شي د هغې په واسطه باندې چې کوم السر منځته راځي او هغې کې سپورونه د فنګس موجود وي، دې السر ته فنګل کرنل السر ویل کېږي. لکه هغې کې کنډیډیا البیکانس وي، اسپرجلوس وي. د مثال لپاره یو څو غواله شي لکۍ باندې لګېږي، د جوارو په پاڼه باندې لګېږي، په لور باندې لګېږي، په وښو پاڼو باندې لګېږي، د ګلونو په پاڼو لګېږي، نو دلته سپورونه په دغه کې زخم کې ځای نیسي او دلته چې کوم السر راځي دې ته فنګل کرنل السر ویل کېږي. پریډسپازینګ فاکټور د دې لپاره څه شی ورته کېدلی شي؟ اول د ټولو مهم خبره دا چې د دې لپاره زراعتي سامانونو په واسطه باندې به دا زخمي شوي، یا د حیواناتو په ملحقاتو لکه هغې په ښکر باندې، هغې په لکۍ باندې هغې منمه شوي. په څو څوک لانګ ټرم انټي بایوټیک او سټیراید استعمال کړي د فنګل کرنل السر لپاره زمینه برابرېږي. همدارنګې کو ډرای آی وي یا هرپس سمپلیکس تیر کړی وي، بولس کراټوپاټي وي، ایکسپوجر کراټایټس وي، په دې کې هم فنګل کرنل السر واقع کېدلی شي. اراز علایم به دا وي چې دا زخم خچن زخم دی، بارډر بیا معلوم نه وي، او دلته د په نیکروټیک ټیشوز به زیات وي. 80% په دې کې هایپوپاین موجود وي او کرنل ابسي په ډیرو حالاتو کې ورکوي. مخکې مو یاد وکړله چې بدترین زخم په کرنیا کې هغه د فنګس دی او ښه السر د کرنیا چې دی هغه وایروسي دی. نو اول د دې نه کوشش وکولی شي چې دا ډیبریډمنټ وشي تر څو دا مؤثره مواد زخم ته ورسېږي، اټروفین استعمال شي او د فنګس د کنټرول لپاره لکه نیټامایسین دی، میکونازول دی، نیټاسین دی او نیسټاټین شو، خپل پایوډین شو، کیراټو او که چېرته ونه شو په آخره درجه کې کیراټوپلاسټي کوو. مونږ ځکه دې خاطره په درملنه باندې مونږ په اعراضو علایمو باندې مونږ تفصیلي سره خبره کړې وه. نو زمونږه که چېرته څه مشکل وي دویم لیکچر د کرنې دی وګورئ، انشاءالله مشکلې حلېږي. دا کوم السر دی؟ وایرل کرنل السر دی. وایرل کرنل السر په ټولو السرونو کې نسبتاً ښه دا دی چې دلته سکار نه پرېږدي، سکار نه پاتې کېږي. نو دا په 4-5 ډولونو باندې پیدا کېږي. هرپس سمپلیکس شو، هرپس زوستر شو، اپسټن بار شو، اډینو وایرس شو او سیټومیګالا وایرس په واسطه باندې دا کېدلی شي کرنیا په آفت باندې اخته کړي، کیراټایټس ورکړي. خو دا هغه کسانو کې زیات پیدا کېږي چې څوک ایمونو سپریس وي، لکه ایډز ولري یا سټیراید لانګ ټرم دپاره اخلي. دا کوم السر کېدلی شي؟ دې ته وایي هرپس سمپلیکس یا ډینډروټیک کیراټایټس، ډینډروټیک کیراټایټس په نامه سره یادېږي. دا ډینډروټیک کیراټایټس د هرپس سمپلیکس په واسطه منځته راځي چې ګونیا د هغې ډي ان اے دی او دا تاسو پوهېږئ چې دا په 2 ډول هرپس سمپلیکس وایرس په 2 ډوله باندې پیدا کېږي. یو هغه دی چې ټریجمینل ګنګلین روټ لري او بل هغه دی چې سپینل ګنګلین روټ لري. یا هرپس سمپلیکس ټیپ 1 شو یا هرپس سمپلیکس ټیپ 2 شو. دې کې عام شکل باندې هرپس لیبیالس منځته راځي او دې کې عام شکل هرپس جینیټالس منځته راځي. څه شی کېږي؟ مریض سترګه باندې داسې جغرافیکل میپ یا ډینډروټیپ شکل باندې لکه د پاڼې د توت د پاڼې ډینډروټیک شکل باندې وي. په ټولنه کې دا 4 شکلو باندې پیدا کېدلی شي. ډاټل سپاټ دی، جغرافیکل میپ شو او دا ډینډروټیک دی، پنکټیډ شکل باندې پیدا کېدلی شي.
ټریټمنټ دی دا ناروغي سپیسیفیک ټریټمنټ نه لري د ایمون سیستم په فعالیدو سره خپل سبسیډ کیږي خو ښه خبره دا ده چې اول پارالایټیک دغه سایکلوپلیجیک دواګانې ورکو لکه ټروپین یا ټروفیکامایډ ورکو او دې لپاره د انټي فنګل انټي وایرل دواګانې لکه سایکلووایر شو یا ټرای فلورو تیمیډین ډراپ په شکل شو اډرینول اربیزوئید شو یہ آرا اے په نامه سره یېږي وډرابین په نامه سره یېږي لیډو 2 ډیکسو یوروپین چې دی د په واسطه دا چګکونه په بازار کې پیدا کیږي او زمونږ اساس په مارکیټ کې فقط اسکلوار په وافر اندازه باندې پیدا کیږي او چې تا معاند شو نه کېده نو دې ته به کراټوپلاسټي کیږي یو خبره باید کلینیکلی تاسو یاد وساتئ هغه څوک چې هرپس سمپلیکس یا ډینډروټیپ کراټایډ ته مساعد وي کله چې دې تبه کوي کله چې دې خوب ویني کله چې دې شوګیر کوي کله دا کسان زیاتره وخت کې دا ورته به پیدا کیږي علت دا ده چې دا وایرس دلته شتون لري چې کله دا ایمونټي سپریس شي په کارنیا باندې اثر کوي او کارنیا تاثیر لاندې نیسي د زخم لاندې نیسي دا کم زخم دی دته هرپس زوسټر ویل کیږي هرپس زوسټر یا ویریسولا زوسټر وایرل په نامه سره دی بدترین حالات وي د سترګې دا اصلاً کې د پوستکي ناروغي ده او زیاتره مونږ ته دا ناروغان د سکن د خوانه مونږ ته رفر کیږي یو پرایمري دی او ریکرنټ دی پرایمري خو دا ویروسلا دی لکه وشو خشو لاړو او بار چې پیدا کیږي ریکرنټ هرپس زوسټر دی د دې داره چې سیلولر انفلټریشن وشي اسکیمیک واسکولایټس ورکیږي او پس د ګرانوماټوس ریاکشن واقع کیږي چونکه په دې ناروغ کې پپولونه فستولونه موجود وي او دا ټول اپیتیلیل ټیشوز د خپل دغه میکانیزم چې موږ ذکر کړو د تاثیر لاندې نیسي او اپیتیل ډیمیجمنټ راځي نو د دې لپاره څه شی پریډسپازینګ فاکټور دی یو زیاتره دا زړو خلکو کېږي چې شپېتو کال نه اباو عمر دی ډایبټس میلیټس دی الکوهولیک کسان دي کینسر تیر کړی وي ایډز وي لیور سیروز وي چونکې د ایمونټي کمزوري ده په لحاظ دا وایرس ته عمل کوي کمپلیکیشنز څه شی دی دې نه کوم کمپلیکیشن کې اریډوسیکلیټس وایي کوي د اوکولوموټر نرو ټراکلر نرو ابډوسن نرو ووم نرو او د اوپټیک نرو پارالایسیس ورکوي تداوی دې څه شی دی اول خو دا ناروغو سکن ډاکټر ته هم لیږل غواړي تر څو د سکن درملنه وکړي د دې ترڅنګ د اوکولر ټریټمنټ د دې دا دی چې اوکولر اسایکلووایر لیکل کېږي دا لوکل شکل باندې استعمالیږي سیستمیک شکل باندې 800 ملي ګرامه 15 دفعې ضرور د ورځې ورکوو چونکې دلته التهابات ډېر زیات دي دغه التهاب د کنټرول لپاره سټیراید ورکوو انالجیزک ورکوو د سیکنډري انفیکشن لپاره باید انټي بایوټیک ورکړل شي انټي بایوټیک ډېر مهم دی لپاره د زموږ او تاسو محیط درنو مسلینو زموږ او تاسو محیط چې انفیکشن زیات دی چونکې سکین دلته په وافر اندازه باندې لوز دی اپیتیل ټول زخم ورکړی دی په لحاظه ضرور خبره ده چې انټي بایوټیک سره استعمال کړي سایکلوپلیجیک ډرګ استعمالو چونکې دلته آیرایټس ورکوي او سیکنډري ګلاکوما لپاره ډېر زیات چانس دی که چېرته ګلاکوما ورکړي وي نو ساسټوزلومایډ دا ورسره سیستمیک شکل باندې ورکړو راځو زمونږ د کرنیا په ناروغۍ کې دویمه برخه دا چې کېدلی شي دا سپین چې ښکاري تاسو ته څه فکر کوئ تاسو دا سپین دې ته وایي ډیجنریشن اف کرنیا ډیجنریشن اف کرنیا په دوه حالاتو کې پیدا کېږي یو اریکس سینایل اریکس په نامه سره دی او بل باند کراټوپاتي یا باند شیپ کراټوپاتي په نامه سره دی ډیجنریشن اف کرنیا چې اریکس سینایل شکل نه دادي دا بهترین شکل دی اریکس سینایل دا په زړو خلکو پیدا کېږي اباو 6 د شپېتو کال نه بره خلکانو کې د ریسرچ ښودلې دا په هغه کسانو کې چې څوک جنټیکي دې ته پرون وي دې کې پیدا کېږي او یا
فامیلل هایپرکولسټرولېمیا ډایبټیس ولري نو وایي په د سټروما په پیریډ کې د لیپیډو پریسپیټیشن کیږي او سبب د دې کیږي چې دا اریکس یا سینایل اریکس په شکل باندې دا کړی په شکل باندې ښکاري چې د دې هیڅ مازله نه پیدا کوي خصوصا دا په اولډ ایج کې ډیر زیات پیدا کیږي زیاتره وخت کې یو طرف وي خو وروسته بیا سره بل طرف هم نږدې شي دا چې دته وایي باند شیپ کیراتوپاتی باند شیپ کیراتوپاتی په هغه سترګو کې پیدا کیږي چې نان یوزیبل وي نان اکټیو وي یعنی نان ویژبل اکټیویټي ونه لري دا کسانو کې پیدا کیږي لکه شرینکینګ شو توسس بلب شو ابسولوټ گلاکوما شو خو سترګه فعال نه ده ولی پیدا کیږي میکانیزم څه دی میکانیزم یو دا دی چې د کلسیم لرونکي مالګې په بومن ممبران او سټروما او اپیتیل کې دا رسوب کوي او دا شکل پیدا کیږي یو خبره به هم ته هغه سترګو کې کوم چې دید نه کوي پاګه کې پیدا کیږي او دا ایکسپوز ایریا کې ان پلپیبرل اپرچس کې پلپیبرل اپرچس ته ویل کیږي د دواړو زیزمو ترمنځ چې کوم فاصله ده دته پلپیبرل اپرچس ویل کیږي کوم علتونه کېدلی شي کرونیک ایریډوسیکلیټس ورکول کیږي توسس بلب سترګو کې پیدا کیږي کرونیک کیراتایټس کې کرونیک گلاکوما کې روماتویډ ارترایټس کې هایپر پاراتایرویډزم کې های لیول اف کلسیم ان فاسفیټ کې لیدل کیږي کرونیک رینل فیلور کې او فامیلر هایپرکولسټرولېمیا کې لیدل کیږي څه فکر کوئ دا کوم مریض دی دا کوم حالت دی دته وایي ایکټاټیک کنډیشن اف کرنیا یا د درېمه برخه زموږ د کرنیا د تدریس چې دا هغه ایکټاټیک کنډیشن دی وبخئ یعنی هغه حالت دی چې کرنیا نرم شي او بیرون خواته بوډۍ وکړي راوځي دته ایکټاټیک کنډیشن اف کرنیا په نامه سره یادېږي دا دوه حالته کېدلی شي یو ته وایي کیراټوکونس او بل کیراټوګلوبس کیراټوکونس ته ویل کېږي کیراتوکونس د کرنیا مرکزی برخه د بیرون خواته راوتلې ته دته کیراتوکونس ویل کیږي دا تقریبا 95% دا بایلیټرل شکل باندې چې د التهاب په بحث کې نه پیدا کیږي دا په خو فامیلل دا دومره پازیټیو تاریخچه نه لري ځکه فامیلل شکل باندې دا نه پیدا کیږي او ډېر په نادر شکل باندې دا یونیلیټر پیدا کیږي دا یو خبره یاد ساتئ چې دا خو فامیل هست دی پازیټیو نه ده خو هغه کسان چې کوم په ولادي ډول باندې ډاون سنډروم ولري اټوپیک ډرماټایټس ولري ریټینایټس پیګمنټوزا ولري یا اناریډیا ولري یا سیستمیک دغه سیزنی نزله بخار یا نزله بهار ولري مورفان سنډروم ولري اوستوجینیسس ولري میټرال پرولپس ولري نو په دې کسانو کې د کیراتوکونس کېخي زیات لیدل کیږي دا کیراتوکونس دی کیراتوکونس د تشخیص لپاره یو سن دی چې مون سن په نامه سره دی ناروغ کې نو پورتنی دواړه زیزمې پورته کش کو او ناروغ ته به اوس لاندې وګوره خپل سینې ته وګوره کله چې منځنۍ برخه پایلټ کې بیرون خواته راوتلی وي وایو چې دا مونسونس سن پازیټیو دی په درې حالاتو باندې پیدا کیږي کلاسیفیکیشن مار شکل هغه دی چې د هغې ډایوپټر چینجینګ چې دی 48 نه کم موډریټ هغه دی چې 48 نه تر 450 پورې ډایوپټر چینجینګ وي او چې کله د دې ریفریکټیو ایرور د 450 نه وړي دته سیویر ټیپ وي ولې پیدا کیږي د دې میکانیزم څه دی میکانیزم دا دی د سترګې لپاره دا ډیسمن ممبران ډېر مهم دی کله چې ډیسمن ممبران وچوديږي د سترګې مرکزی برخه نری د 0.55 په اندازه شپږ په اندازه ملي متر په اندازه ده
او مرکزی برخه چې دا 1 ملي متر په اندازه ده نو دا بوډۍ کې مخې ته تیره کېږي او دا نری شي او مخې ته تیری شي. کلینیکل پیکچر به شي وي هر شی به ورته خړ ښکاري او دا به د معکوس شیپ شکل منل کېږي. پلاسوډو ډسک سین به په دې کې ایریګولر کرښې لیدل کېږي. وروسته به تاسو یو اماونټ سین به پازیټیو اپټالموسکوپ واسطه باندې به د دې سین نه په واضح شکل باندې ښکاري. دې ته کوم ډسک ویل کېږي؟ دې ته پلاسیډو ډسک ویل کېږي. دا ډسک په لاس کې نیول کېږي د دې منځنۍ کرښه سورۍ وي. مریض ته دا اچو خو چېرې د دې په کارنیا باندې داسې لیکلي ولیدلی شي نو دې ته وایو چې دا کیراټوکونس لري یا اب نارمل کرویچر د کارنیا دی. خو چېرې نارملی لیکي د دې لیکلو ریفلیکس صحیح وایو چې د دې ریفلیکس جوړ دی کارنیا دا جوړه. دا کوم حالت کېدلی شي؟ نو د دې لپاره عملیات کول غواړي. نو په نارمل ډول باندې د کارنیا ډبلوالی 520 نانومتر په اندازه باندې او د دې مختلفو طریقو باندې د کیراټوکونس علاج کیږي. خو ښه خبره دا ده چې مخکې دی نو چې کارنیا دې حالت ته ونه رسېږي چې د هغې د ډبلوالی د 400 نه کم نشي نو دې ته رنګ اچو همدارنګې اکسیمر لیزر کوو. مختلفو طریقو په واسطه باندې د دې علاج کیږي. ښه خبره دا ده چې د دې په وخت باندې علاج وشي. کوم حالت دی دا؟ څه پوهېږي چې دا کارنیا کې دل کېږي؟ دې ته پوتوپتلمې ویل کېږي چې کله پوتوپتلمې څه ته وایي؟ کله چې د الټراوایلیټ یا انفراریډ لایټ چې دا هغه سپرینګټیم نه چې کله د امواجو څپو دا طول موج کم وي په کارنیا باندې لګېږي هغه اپیتیل چې دي دا اپیتیلي حجره سوځي دې ته وایي پوتوپتلمې. کم حالاتو کېږي؟ کوڅو پوښو کې کېږي ویلډینګ کې کېږي سینماګانو کې کېږي بمونو بلاسټینګ کې کېږي. دا دوه ډوله دی. یو انډسټریل پوتوپتلمې ده یو سنو پوتوپتلمې ده. انډسټریل پوتوپتلمې دا دی چې سینما کې یو څوک کار کوي هغه تیز رڼا شوله یا ویلډینګ کوي. سنو دا دی چې واوره شوې ده او په واورو کې ته ګرځېږي نو دا د سنو شکل دی. د دواړو لپاره دا دی څه کول غواړي. دا ناریزان به تایلدلي چې شپه شي کله دې څملي سترګې درد کوي اوښکې کوي نارام وي چې سترګې خلاصوي اوښکې کوي او چې درد کوي اوښکې کوي کله سترګې پټوي هم درد کوي اوښکې کوي. ښه خبره ده دې ناروغانو ته چې کله دې ته مسؤول شو په دې وخت کې ګورئ اول کې چې دا وشي دلته لیجن کم دی دې ته دا تکلیف نه کېږي. وروسته چې کله دا پلکینګ کوي سترګه خوځوي نو دغه لیجن نورم زیاتیږي او بیا شپې کې ځکه دا تکلیف زیاتیږي. احیانا که څوک دې ته مخامخ هم شي وګوري ښه خبره دا ده ګرم یخ ټکور وکړی شي او پولیفاکس ملهم واچولی شي او دې ته تقریبا 2-3 ساعتو پورې دې ته پټۍ کړی شي دا تکلیف یې ارامېږي. کیراټوپلاسټي څه ته وایي؟ د کارنیا پیوند ته کیراټوپلاسټي ویل کېږي. د کارنیا پیوند ته کیراټوپلاسټي ویل کېږي. دا په دوه ډوله دی. مکمله کارنیا د یو انسان نه واخلي او بل انسان ته لګي دې ته پینیټریټینګ کیراټوپلاسټي ویل کېږي. کو چېرته د کارنیا یو برخه مثلا ګورو چې بومن ممبران خراب دی لږ سټروما نو بومن ممبرانو سټروما د بل انسان نه واخله یا د سټروما د هغه فیصدي چې دلته تا ته معلوم ده ټوپوګرافي په واسطه باندې معلومیږي هغه اندازه اخلي دې ته لمیلر کیراټوپلاسټي ویل کېږي. د کارنیا پریزرویشن ساتنه سټوریج په عمومي ډول باندې دا په 3 حالاتو باندې یو شارټ ټرم دی بس واده خسته ده او 48 ورځې پورې دا استعمالولی شي. دویم انټرمیډیټ سټوریج 2 هفتو پورې ساتلی شي او بیا کولی شي بیا استعمال دومره وخته پورې کولی شي. او لانګ ټرم سټوریج تر 15-16 ورځې پورې دا کولی شي استعمال کړي. خو یوه خبره یاد ساتئ د دې سټوریج د دې د موادو د دې د حرارت درجې پورې مستقیم تړلی دی. دا ورځې چې دې ته ورکوي دا په دې خاطر باندې دغه اوږدېدی شي. خو یوه خبره زیات ساتئ چې هر څومره زر
وخت د کراتوپلاسټي اجرا شي هغه عمره سکسسفل ریټ د دې زیات وي. دا هغه کراتوپلاسټي طریقې دي چې دا د هوست د دې خوانه راستل کیږي کټ کیږي او د ناروغ په سترګه باندې کې خدل کیږي دا او د سې کټ کیږي په دار اخلي په دې منګدي او د سوچورونو په واسطه باندې کې خدل کیږي. بل زیگزاگ شکل له دا د کراتوپلاسټي کړي دا ګنډل یو د دوه طریقې دي یو سټیټ شکل له یو زیگزاگ شکل له تاسو ورکو یو ځکه ورکو نور ګرچا پیر دا کی سپیکر کوي دا سره کوم ناروغي ده دته وای کیراټو ملیشیا د قرنیا نرموالی ته ویل کی. ګوري تاسو ګوري چې قرنیا نرم شوی ده یو کیراټو ګلوبس شکل نیولې دی. ولی کله چې وټامین A ډیفیشنسي منځته راشي کیراټو ملیشیا منځته راځي. هغه کسان چې کله وټامین A ډیفیشنسي سره مخامخ شي دا راځي. دا بایلیټرل شکل باندې وي بایټارس په کې لیدل کېږي خو یو سړی په دوامدار ډول باندې د 500 نه تر 80 یونټ کم واخلي نو په لحاظه دا کسان نیټ بلایندنس او نیکټولوپسي باندې اخته کېږي.